الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میا حنیف شاه دی. زما تعلق د پرخو UC1 سره دی. زه یوث جنرال سیکرټري یم د PTI یوث جنرال سیکرټري یم د پرخو دی 1. زما لانجه زما د خپل تر سره ده. انور شاه نوم دی جی د حاجی میاده چا زوی دی جی. زما والد صاحب 2004 کې وفات شوی 22 اپریل 2004 کې. زما والد صاحب چې کله سعودي کې وفات شو د هغه تنظیم د هغه چې کوم دیره کې هغه له زکات دغه شوی او دغه کم امداد شوی مونږ سره یتیمانانو سره هغه وخت کې زما د والد صاحب په سعودي کې اکسیډنټ وکړو. هغوی مونږ له دغه او ګورنمنټ مونږ له دا پیسې راولېږلې 1,75,000 ریالو چې د پاکستاني جوړېدې په 2004 کې 28 लाख روپۍ. زما د تره انور شاه نوم دی. دوی مونږ له دلته شوکلې وای 9 लाख روپۍ دي. زما نور شپږ وت رګان هغوی ته 1 روپۍ هم نه راخودی دا څونه پیسې دي خو د دوی د خولې خبره راوایي 9 लाख روپۍ راغلي دي. ما ورته بالکل ټیک ته تاسو وایي 9 लाख روپۍ راغلي. ما یې بالکل زه ټیک 9 लाख روپۍ راغلي جي. د هغې نه بعد داسې چلو شو. زما دا 9 लाख روپۍ زما مور جلاله بینک ته بوتله چې زه تاله په بینک کې را پیسې ږدم. زما مور له یقین دهاني ورکړه چې ستا پیسې به په بینک کې پرتي دې کې زما ترګانو ورته وویل چې دا پیسې به بینک کې ورو ویلیو کمیږي. دې مونږ به دله پې ځمکه والو دغه له خو بیا راکولی که نه. ده زما مور له یقین دهاني ورکړه چې زه به په بینک کې دا پیسې کېږدم. په بینک ته څنګه زما مور بوتله ته هلته جوړ کړو جاینټ اکاونټ. په کار دی ته زما مور له سنګل اکاونټ جوړ کړه. ځان له ول اکاونټ جوړ کړه ته ول جاینټ اکاونټ جوړ کړو خپل نوم یې پکې ور واچو. زما مور له خدای یقین دهاني ورته ستا پیسې به بینک کې پرتې دي. واپس زما مور چې دلته راغله په میاشت برابر شو. زما مور جلاله بینک ته لاړه. هغوی ورته وویل چې بیبي ستا په بینک 1 روپۍ هم نشته. ستا هغه مشر لیوه راغلی و هغه پیسې واپس ایستې دي. نو زما مور راله ده به چې جلاله په بینک کې خو پیسې نشته. هغه ده ورته وویل په جواب کې چې ما هغه پیسې راغستې دي او ما کراچۍ ته وړلې دي راولې به دلته په شینکي کې په جریبونو ځمکه اخیستې وه. زما په نوم یې اخیستې وه. زما په پیسو یې اخیستې وه. په هغه ځمکه یې خرڅه کړه. د یو په تریپل په ګټه هغه پیسې واپس راواخیستې ویې وړې کراچۍ ته. کراچۍ کې په سرویس سیمټو کاروبار روان کړو. زما مور ته پته ولګېده چې راله په بینک والا ورته وویل چې دلته خو پیسې نشته. نو ده ورته په جواب کې وویل چې ما وړه دي کراچۍ ته سرویس سیمټو کاروبار به پې کوو یو ځای به پې کوو په شریکه به پې کوو. زما مور ورته په کار دا خو ما د دونه ویلې ویلاله چې دا پیسې خو د ابوسلیب شاه د 15 واکدارانو پیسې دي که زما پکې کار نه و. هغه خو 15 بچي دي 1 زوی دي 4 لوریانې دي. نو زما مور ته واپس راغلی را جی. زه دغه وخت کې د 4.5 کالو ما د زما پیسې ویوړې یو ځای به کاروبار وي. زه نن ورته ویم بس دی راځئ دا کال نیم وشو. زه ورته ویم راځئ ما څه خپل تا ورته ویلي زما مور ته چې یو ځای به کاروبار وي. زه تاسو نور کاروبار نه کوم. زه ما له خپل حق راکړه زه ځان له کاروبار وکړم. زه هېڅ سم نه کوم. تعلیم مې کړی دی په هر څه پوهېږم. ما له خپل حق راکړه زه ځان له خپل کاروبار روان کړم. جی زما او پیسو ته هر څه روان کړي دي ځان له. د هغې په بدله کې ما سوال وکړو جرګې مې وکړې مینت مې وکړه. د کلي جرګې مې وکړې د خپل ترګانو جرګې مې پکې وکړې هغې ونه منله. د علاقې جرګې مې وکړې هغې ونه منله. د پولیسو په چوکۍ کې مې جرګې وکړې هغې ونه منله. ځان یې ډېر دغه جوړ کړی دی. ما پسې ټوپکې په تمانچو په لاس راځي. دا کم څه 15-16 میاشتې وشوې په 2-3 ګاډو کې راځي. د دې علاقه ګواره دي د یو ماشوم ګوارې ما پسې ټوپکو په لاس راځي. د هغې نه بعد جي پرون نابرز داسې کار وشو په ماښام کې ماښام مونځ ته 10 منټه پاتې جي. دا یو زوی راغی زما په کور ډزې وکړې چې نوم یې عطاالله شاه دی جي. زما په کور ډزې وکړې. واپسو کې دا توقې مې واخیستې د مخ سره لاړې عمر آباد چوکۍ ده چې تاڼه دون خوړله هغلته لاړې. هلته په ما الټه ریپورټ وکړو. په ما یې الټه ریپورټ وکړو. د هغې نه بعد پولیس راله او زه یې بوتلم عمر آباد چوکۍ ته. زه په محرر په کمره کې دغه شان ناست وم. التاب خان دی التاب خان پوره ټیم دی. زه د هغوی کېنولی وم. دوی دغه شان یو وقار دی چې دا سرپرست دی ځان ته بدماش وایي. د MPA منیسټر احتشام خان د مجاهد خان امینې د ځان ته وایي زه د هغوی د پولیس ډپارټمنټ فوکل پرسن یم. دا پولیس په هر څه دما مني. زه چې څه څه ویم پولیس به دا مني. په ځان ته ډېر یو ناشنا سړی وای جی او ځان ته یو بدماش وای. ما له دمکیانې راکوي د مرګ دمکیانې راکوي چې زه به داسې چلو کوم زه به داسې چلو کوم جی. دا د
د پولیسو د هغه ورځ پیسې ورکړې زه د پولیسو د مقرر په کمره کې ووالم چې د الطاف خان په مخ کې زه ووالم زما دا حال دی چې زه یې ووالم دا وګورئ جي دا وګورئ زه یو ما دوی په ما 4 کسان راغلي یو رحمان عطاالله راغی جي یو رحمان عطاالله راغی جي یو رحمان وقار راغلی یو رحمان وسیم راغلی یو رحمان افضال راغلی دی یو رحمان سجاد راغلی دی زه دوی ووالم جي تا زه یو ما د دې غونډ پولیس ګواه دي زی واپس پولیس را دغه کلم زی لونخل تانه ته بوتلم جی زی لونخل تانه ته بوتلم الته زه په حسب بیچا کې استه به سبان کلم یو شپې را مانه وکړه جی نه تور غونه نه سپینه غونه جی ما وته راشه دزم په ما وشو من مم کا پړ مم کا دزم په ما وشو او ورته په ما په زی بندوم کړ په تانه کې ما په مخ کې ول زه په قران باندې لازم چې په 15000 روپۍ ول ورکړي په چا په لاس ورکړي جلاله یو مجید پولیس والا دی محرر په کمره کې ناسي دغه په لاس ول پیسې ورکړي وقار هغوی ته وي ایسچو ته وي چې د ام پی ای احتشام خان د میا وقار پولیس ته وي شفیع الله خان سره ولاړو چې زه د پولیس ډپارټمنټ د ام پی ای احتشام خان فوکل پرسن یم د مجاهد خان فوکل پرسن یم زه چې سویم هغه به تاسو منئ هغوی دونه سټرس کړي دي دونه دغه کړي دي که تاسو ما خبره نه منئ زه تاسو لیږم بل خوا دونه زور به رسي زه خو غریب سړی یم جي ما د مرګ دمکیانې راکوي وقار دی ځان ته ډېر دغه وایي زه پی ټي آی کې داسې یم پی ټي آی کې هغسې یم جي زه نور خبر نه یم خو زه صرف د خپل د یو سی صدر ګلنبي خان نه جي د خپل د پی ټي آی مشر چیرمن احتشام خان نه جي د خپل منسټر احتشام خان نه جي د خپل ام ان ای مجاهد خان لا دا درخواست وکړم چې ام پی ای صاحب ام ان ای صاحب تا له ما نه دې لپاره اوډر کړی و چې ته به دا قسم کسان په ما راولي ته په حق ناحق نه ګورې او ستا نوم به یو سړی استعمالوي که تا ولې لاس کې اختیار ورکړی مې ته ردې دغه وکړه انکوایري وکړه دې ته تپوس وکړه زما تپوس وکړه تا له ما اوټ درکړی دی عمران خان نه مې اوټ ورکړی دی عمران خان خو دغه نه و پالسي نه وه جي چې یو غریب سره وبد کېږي راشئ زما انکوایري وکړئ ولټه په ما باندې انور شاه دا دغه کړی دی چې آیس او چرچ پوډر خرڅوي نو زه پولیس ډپارټمنټ ته وایم چې پاکستان کې کومه محکمه ده رالې شي راولې زما په علاقه کې تپوس وکړي بیا دې وایي چې دی چرچ او پوډر څکي وایس کي داسې هسپتال دې ما ته وښیي چې ځان ته خپل بلډ ورکم او که زما په بلډ کې د نسوار نشم راووته نو زما مرۍ او د دوی لاسونه زه غریب سړی یم جي زه صرف دغه درخواست کوم چې ما سره ډېر بد شوي دي چې زما تپوس کړی شي بس ماښام کې مو ما دا ناستو کور کې एकदम کنځلې شروع کړه کنځلو نه بس ډزې شروع کړلې د ده نه پلار او نه ورور او دوه خویندې وې به یې زوم او دوی زما په کور راغله ډزې شو هغه ګولۍ دوی راټول کړې دوباره لاړل او دوی پر زما په زوی راپورټ وکړ زما زوی پولیسو بوته ما وی اوس به راشي هغه ټوله شپه دقه شان دې تېره سبا سهار بیا موبایل م تېغه سبا سهار بیا ما ترې و چې امیزه په چوکۍ نه دغه ته بوتلې مې لوخړ کې او زه به بیا تحصیل ته درځم د هغه ځای نه بیا درځم هغه شپه به ما تېره شوله ما زما زوی له دمکیانې ورکړي نه فلاش ته او نه روش ته ما خدای ته حواله کړی تاسو ته مې حواله کړي دي زما د زوی د انصاف وشي زما د زوی د تپوس وشي